بسم الله الرحمن الرحيم. دغورا وما يتوهم ده كده من تعارضهما فمدفوع. دلتا ما يتوهم ده ما يتوهم مبتدا ما يتوهم سو او فمدفوع ده شو خبر شو تاسو په کافیه کې ویلي چې کله مبتدا متضمن معنا د شرط لره نو فيجوز دخول الفاء في الخبر په خبر باندې به فاء داخلول سي او بیا داغي مختلف صورتونه دي چې دا مبتدا متضمن کیږي معنا د شرط لره کړه یو دا چې مبتدا اسم موصولي صحیح او رستو شی سلی نو دلته کې دا مبتدا څوک د ما موصوله ده او یو توهم یې څه ده نو دا متضمن شو معنا د چا لره د شرط لره اوري نو بیا یې فارله په چا کې نو دا شو پوهېږې پې چې متضمن شو معنا د چا لره د شرط لره خو معنا د شرط لره څوک متضمن کېږي دا په کافیه کې خپل ځان لوی سبق دی پوهېږې پې یو صورت دا دی چې مبتدا څوک اسم موصولي او وروستو د هغې سره سیله راغلي پوه شئ پې اصل کې د دې کې دی که چېرته داسې وشوه نو د هغې به داسې وشوه نو ده به په دې سره کېږي که چېرته د دا راجع شو که چېرته څوک دا سوال وکړي چې جدي خو تعارض دی که چېرته نو او ان خو نشته که ان شته څنګه دی ان شته وما او هغه چې توهم کېږي نو دې دی که چېرته څوک توهم وکړي نو متضمن شو چا لره د وجې د عدم وجود د حرف شرط نه عین شرط او جزا نه دي عین شرط او جزا د وجه د عدم خو دخول د چانه د ان کم د حرف شرط خو چونکې هغه معنا د شرط معنا د شرطیت د دې د لاندې پرته ده ځکه چې ته چې د دې ترجمه کې هغه چې توهم کېږي نو فمدفون نو هغه پس هغه د فکر شي دی هغه چې دلته څه کېږي نو د دې راځي که چېرته دا توهم وکړی شي که چېرته نو ان شته نه خو د دې موصول او د صلې نه هغه معنا د شرطیت څه شوه هغه د شرطیت خو څه ته وایي ترتب دی د چا د یو شي په یو شي باندې دغه معنا د شرطیت ته نو معنا د شرطیت په کې دی راووته ها دا خو اصلي ترکیب مې ته چې دا فا اخر په خبر راغله ولې پوهېږې پې اوس ما ته ګوره جي ګوره په خبره ځان پوهېږه اوس سوال دی او دا سوال منګه په تهذیب په شرط تهذیب کې من کړو چې ګوره تا ووې چې دا دغه چې کوم دی که نه بسم الله الحمدلله په اول کې ولې راوړو دا په حدیث کې راغلی نو په حدیث کې خو د دواړو متعلق راغلو چې په اول کې راوړی که نه اوس په اول کې دومره ځای شته چې دواړه پکې وځایږي ګوره اولیت معنا اضافي ده څه ده یعنی په نسبت سره چاته نو چې کوم شی اول شي نو هغه کنه ګوره اولیت په نسبت سره ما بعد دی نو چې کوم شی اول لاغې نو دغه دومره گنجائش نه چې دوی نه بګو زیږي نو وروسته شی هغه بل شي من شروع کین هغه من شروع شو هغه څه شو هغه ما بعد شو د اولیت د امور اضافیونه ده بل چې کوم شی ته په اول کې راوړ نو اولیت د امور اضافیونه ده په نسبت سره ما بعد ته او دا اول د شی دا بسيط ده دا سره په دې کې دومره گنجائش نشته د دې د زمانه سره هغه کوم کې چې د دې تادیه کیږي هغه سره هغه بسيط ده اوس کوم ځای وایي به نو هغه سره هغه بسيط ده پوه شئ به نو پای کې داسې دوه څیزونه نه زیږي دوه خبرې ما تاسو ته یو پکې بساطت مې ووایي بل مې امر اضافي وګرځو څه وګرځو اضافیت څنګه دی اولیت شی په نسبت سره دی ما بعد دی او بیا په اولیت کې نو دوه څیزونه دی اول شي که نه بساطت دی څه دی پکې دا ظرف کې دومره گنجایش نشته چې دواړه دی اول شي کوم شی چې اول شو نو هغه بل شی هغه په نسبت سره چا د چې اولیت دی کنه هغه لاړ هلته هغه دویم شی چاته چې اولیت ته هلته لاړ په دې اول کې دننه دی پاتې نه شو
په دې اول کې دننه پاتې نشو په ده کې دومره وسعت نشته چې دواړه راجمع کړي دواړه وځي ټیک شو اورې که نه اورې لنډه ده چې په کمې عمل کې که په حدیث د بسم الله عمل کې نو حدیث د چا الحمدلله د نه پاتې په هغې باندې او په هغې باندې ابتدا رانغله او پوه شوې پې او که په چا باندې شروع کې په حدیث د الحمدلله عمل کې او شروع په الحمدلله سره کې نو په دې شروع کې مدقه راله بس او بسم الله بیا اول شو که هغه په مابعد کې شوه نو رالی پکې کېوتې ډنډ دی پکې پرېوتې پوهېږې که نه پوهېږې د خلاصولو او د رجات لار ګوره دې جواب د هنده دلته څوک دی علامه خیالي دی وی ګوره دا تا چې څه ویلي دا ستا د عقل فیصله نه ده دا تا چې کوم اعتراض د تعارض بین الحدیثین تا راوستو دا د چا فیصله نه ده د عقل نه ده دا ستا وهم په تا غالب شوی دی لا ولې په دې د دې نه د دې او دا امر معقول نه دی دا امر متوهم دی ستا وهم په تا څه شو لکه یو په یو کمره کې وسو ته په یو کمره کې ودی تا سره خوا کې مړی دی خوا کې بستر کې هغه پروت دی او خوا کې ته پروت دی نو ته بس پریشان یې نو خدای بنده چې ژوندی وی نو خو څه به یې ورته ویلي وو نه خو مړ دی که نه اوس خو خپ په خد مه ودرشه خو ځینې سړي له څه خوب نه ورځي نو دې چې د خوب نه ورځي دا د عقل فیصله ده که د وهم یا به تو په خوشي قبرستان کې د شپې ځې نو نه هېرېږې نو څه یېږې په کار ده چې ونه هېرېږې ځکه دا خو قبرونه دي نو دا چې ژوندي بني ادم وی خو څه بیا به هېرېدې نو دلته څوک دی وهم در باندې غالب دی او یو سړی و پوهېږې پې دغه ته چې کوم دی نو ځنګل ته تللی و پوه شوې پې هلته وایي زه هېرېږم په خوش ځنګل کې هېرېږم هغه ته خدای بنده دلته چا نه هېرېږې وایي زه هلته ابرز بازار ته تلم ته نه هېرېدم نو بازار ته تلم دومره مخلوق هلته نه هېرېدم نو دلته چیش نه ته هېرېږې ها نو خبره دا ده چې دین ته راغله ستاسو وایي دا ستا وهم په دا زورور شی دی څوک وما او هغه څه دا هغه څه چې مې وویې دا کومه په معنا د چا شو الذي نه شو الذي شو ما کومه ما شوه او یتوهم څه شوه او موصول سره د صلې نه کافیه څه وایي ها وایي کله چې مبتدا کافیه دلته نشته کله چې مبتدا متضمن معنا د چا لره د شرط لره پوه شي دا ټول د چې کوم دی اته صورتونه دي څو دي اته صورتونه دي څلور صورتونه کې صاحب د کافي ذکر کړي او څلور صورتونه سره جامع راوستل دي کافي نشي نو چېرته ګرځئ تاسو ها څه وایي په مخ یې چیلې راولې ښه خرچه پې کوئ او ټولې پیسې زما نه لئ په ما پسې لیکئ بس خو چې دا خړو جامو ولئ نه که نه نو راولئ پیسې مې سره چای وڅښئ چې چای وڅښئ چې بیماني زمونږ د غوره در شو داسې ته وکړئ که نه خو دا کار باندې نن چې نن د وانه وړي بس پخین نه واله د ماښام پورې به تاسو په دې باندې لګئ چې په دې کار څوک ښه پوهېږي طالبانو کې چې دا نقشه جوړه کړي رجسټر به راوړئ دا کار به ټول برابر کړي خطا کېږي به نه ښه لیکن بالکل تاخیر نه کوئ انشاءالله مټې ته لاړ شو بیا به دغه ته لاړ شو دې سره به ټول ښکلې ګپ ولګوو زه یوازې نه ځم ځان سره دلته کې یو خان دی پوه شې زما دوست دی هغه ځان سره بیا یم طلحات خان پوه شې که نه هغه د دې سکواډ مشر هم دی دا نه هغه د ضرورت په وخت کې چې دا پولیس راځي د دې پوره چې کوم د دې ریا مشر هم دی او ډېر سم سړی دی انسانیت والا انسان دی زم سره یې مرسته کې ډېر محبت هم کوي اورې زه کوشش کوم چې څه پیسې پیدا کړم خو دا شی پیدا کړی دی اورې او ډېر طبیعتي سړی دی چې راشي او د هر چا قدر کوي
هر چا سره خدای کوي یو خبره ته کوم خطا نشي څه جواب مې ته وکړو نو کافي نشته چې ته وخم کنه نحو زده کوي نحو اوس کافي دی راوړي نور دلته د کافي شو کتابونو چې دلته ته پراته دي کنه دا به راو باسو د زموږ روح پکاري چې دا شته خو راوړه کنه یار دې نه د څه شي دغه ځین د انډیا جوړ کو راوړه هغه ورشي اوس دا د کافي دی راوړه چې نو څنګه دی موږ چې کوم کافي کې سبق ویل د خو کافي نه راځي ها بس ته وشو زبست دومره به موږ وشو یار خدای خیر گذای دا دی ګورجی ځان پوهه کا اوره وقد يتضمن المبتدا ومعنى الشرط وقد بدي 22 نمبر صفحه ده وقد يتضمن المبتدا ومعنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر سيد دخول دفاع بچاګه وذلك او دا صورتونه سودی څلور صورتونه یې بیانوم او څلور صورتونه را شارع جامع ته پریدم شارع جامع او صورتونه بیا بوای ول دا سوال جوړو چې دا صورت خو په پلان کې ځای کم ده نو جامع به یو تقدیر چې دلته کې دا سره مراد ده وذلك الاسم موصول بفعل او ظرف شو دونه شو دو صورتونه ده چې دا مبتدا دا اسم موصول او صله فعل وي دا کنه ما ته کوم یو ده او یا غسله فعل نه بلکې سوکي ظرفي خو ظرف د بار به عامل بیا فعل راو باسي یا به صيغه اسم فاعل راو باسي دو صورتونه شو او النكره الموصوفه بهما یا مبتدا نکره وي مبتدا صحیح او سوک پوشه نکره او موصوفه بهما هما څه چاته بفعل او یا چې کوم ده بصرف یا مثالونه خي الذي ياتيني او في الدار فله درهم الذي ياتيني الذي ما يتوهم الذي بزي ما شو او ده ياتي بزي سوق شو يا فعل مجهول يا فعل معلوم فله درهم فمدفوع فهو مدفوع ده سده اوري دا كم مثال شو نو دا ياتيني دا يوم مثال شو ده فعل او في الدار ده كم مثال شو ده ظرفين وكل رجل ياتيني كل رجل كم شو دا نكره شو اوري دا نكره شو او ياتي يا في الدار دا څه شو دا صفات شو څو صورتونه شو نور څو صورتونه دلته سلور نور دي نو څه هغه به تاسو زه منو دغه دا صورت په دې کې راکرانه ورته ته اجرا وي دا سره وچلې نو دلته وصلو وما يتوهم هغه چې توهم کیږي په شی په د څه شي توهم کیږي ګوره بیا د ما لپاره بیان من تعارض هما ده سره ځکه چې په ما موصوله کې ابهام ده سره هغه ابهام چا ختم کو هغه چې توهم کیږي هغه چې توهم کیږي هغه څه شی ده د تعارض د دوانو او ما تاسو ته معارضه وې کنه چې هر یو بل څه کوي معارضه یو بل ټیل وې دی هغه ته وې کنه څنګه زه د پول ده کنه پوښې په اوس که تا وړي او دا بل څه راځي یا باغه ورځي یا بسو دلته په دې سین کې یو ځل دغه شومه اوري کنه اوري جاله می چلوله زه جالم چلوم جاله ډېر خورک سین دی اوس پوښې په نو ځان سره مې دوه طالبان ځان سره یو طالب ګورو سید الرحمن نوم او اوس او پاشه ها سره ناشته پوهیږي په دوه طالبان سره کې ناستو او جاله چلوم خورک سین دی جی پوښې په پای کې دا وله کې څه شي یو بل د کلی سره په دې عین په چرونده جو هغه تم را ټوپ کو نو تاسو بس ونه وکړه څنګه او خو ټوپ کوته کنه پوښې په جو جاله کګه شو اوس دوه طالبان ځان د لو عادت نه دي چې ځان وباسي اوس الټه کېدو ولا شو چې دروز مې شو کنه د خو چې څوک مې ورکو کڅړای مې کته وځه کم زیاده زر مې غزنه دې شو ما چې کته مې وځه الحمد لله اکیله سره مې ورځم اخو لمبوزنو هبه ځانو وسو او جاله مې سپکټ دې ته سوې تعرض شو کنه اوس یا غټو به دو یا موږ ډوبې دو هغه مې ورلړا کو بس پوښې به خلکو څه کوم هاري دا یوزل چې لګېما سین په غاړه جامع غوندم نه دلته خلک ځان سره جامع وي چې جوړ ته بجولم بیا جامع بدلې جمعه ورځ ده هینه بانګ ویلې اوس د خلکو ما څه کوي چې
چې دا خو لکه مطلب دی چې دی دلته ولاړ دی اوس جامې اغوندي زه په دې سیند کې ما ولید که نه چې یو هلک دی بس اخر کې چې روان دی که نه ډوب شو لاړ ډوب شو خو دا اوس استاد غرق سیند روان دی بس زه روان شوم پسې منډې 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 بس منډې وامه بس خو داسې ځای ته ځمه چې زه دې سره بلکل برابر شم که زما مخکې ټوپ کړو سیند زما نه تیز وي بس زه بیا نه شم رسولی بس داسې ځای کې چې بلکل دته برابر شوم که نه ټوپ مې کړو بس سیده مې ورته ځان ورسوم ځان مې ورسو په دې کې روان بس سوت مې کړو چې مې لا ساه والي هغه کې خوله کې بوتلې وې بس کله چې هغه چوته وم زه ډوبېږم او د خپو ملا وم د لاسونو لا هم وم بس یا الله خیر کړي یا خیر یا الله خیر کړي یا الله خیر کړي ځکه چې زه سره هم ډوبېږم اوس خو بس دا زور کوم نو غاړې ته زور کوم لاس یو لاس مې اچوت نیولی او کله چې زه ځان هغه پرېږدم هغه ډوب کړم خو ځان را چوت کړم چې ساه والم خو په دې اتپایي کې بس خدای چې خدای پاک غاړې ته راوستم بیا خلکو دا خلک منډې وایي مخلوق راغی چې ګوره اوهو دا خو بني ادم یې رانیولی اورې بس خدای خیر کړو دې خلکو راویستو تشې په د اوبو نه بس برابر شو پاسېد یو ځل خر سیند هغه اغستی دی ما سره ملګری ما ته یې ملګري بس سړی خو چې کم دی نو اوس بني ادم خر دی بیا هم حیوان خو دی که نه موږ د حیواناتو خیال ساتو چې پوه شې هغه په سیند کې روان دی او د ده په دې غوږ کې چې بولاړ شي که نه بس دی بېکاره شي بس او ډېر چړ دی ګټان دي خو دا سیند ما ته څه دغه نه بس الله پاک راته مسخر کړی بس یې مو دانګلو ته نو ملګري ته مې تنګ ځکه چې خر دی زور ډېر غواړي نو یو غوږ یې ته نیسي یو زه او بس موږ دا هی زور او بس څه هغه زور کوي خر شوم خوشحاله و چې موږ غاړې ته راوست که نه بس روان شو دا دغه یې وټپوله بس روان شو او د پردو واښو ته مې پرېښو مې زه نن پردي خو واښه حرام دي خو نن تا لاللي مې خوره ما یې ښه بېس باته یې وخوره پوه شې چې پته یې ولګي نو داسې خبره کوم تعرض یې وپېژن نو په مدفوع پېژنئ ټېل وهلی شی څه ټېل وهلی شی نو ټېل که نه پوه شئ پې نو دغه تعرض یو بل دفع کول یو بل یې ټېل وهل زه ولګېدم تعرض مې څه کو ټېل وهو ځان پوهې که نه مدفوع چا ته ویل دي ګوره من تعرضهما ګوره دا تعرض دا مصداق د ما شو دا مصداق د چا شو ځکه من بیانیه دی نو دا ما څوک دی د الذي تعرض دی که نه او دا مدفوعون چاته وی ته په دې مدفوعون کې ضمیر چاته راجع دی فهو نو دقه تعرض دا مدفوع شو نو تعرض هغه یو بل غورځول زه ولګېدم څوک مې غورځو ورېږه ته اوس څنګه چې لوی څنګه تاسو ته بیا هغه تمهیدي کلمات وایم هلکه طالبه په څو قسمه ابتدا وه ابتدای حقیقي ابتدای عرفي ابتدای اضافي اورې تقدیم د ګوره اورې اولیت د شی په ټولو تقدم د شی په کل ما عداو دې ته څه وایي او تقدم د شی په بعضو باندې بیا ما تاسو ته ویلي چې دې کې سره د تاخر د بعضو نه بعضې وایي دا ضروري ده او بعضې وایي تاخر د بعضو نه وي او که نه وي بیا ما د ابتدای حقیقي او د دې ابتدای اضافي منځ کې با که چېرته مخکې سره د تاخر د بعضې نه که دا پکې ضروري شي بیا تباین شو بیا کوم څه شو ځکه ابتدای حقیقي ابتدای اضافي ابتدای حقیقي وایي زه به د ټولو نه مخکې کېږم او ابتدای اضافي به وایي زه د څه نه به څه کېږم وروسته کېږم نو دا جمع کېدی شي او چې معنا عامه شي کومه یې وه د بعضو نه تاخر وي او که نه بیا دا عام شو هغه څه شو او یو ابتدای عرفي دی هغه مې دی ما یطلق علی ابتداء فی العرف چې په عرف کې نو بیا ما تاسو ته جوابونه کړي څو جوابونه د دې راجع شوه درې وته نو دی وایي اورې او څو جوابونه شوي درې کم بسم الله والا په ابتدای حقیقي محمول کا الحمدلله په ابتدای اضافي محمول کا یا بسم الله والا ابتدای څه حقیقي محمول کا او الحمدلله ابتدای عرفي محمول کا یا په دواړو په څه په عرفي محمول کا ځین ته راغله ستاسو نو دی هغه جوابونه کې اما بحمل الابتداء على العرفي الممتد دا ممتد ولې وي ځکه په عرف کې چې کوم دی وایي دغه دی دا زموږ نه ټول روان شو که نه چې زه لکه دې سیند ته زه لکه چکر به ولګو بس
دې کې دوه طالبان ډېر خوشحاله دي خدای چې لړ شو بس هغه منډې مخکې دواړه نو وایي ګوره دا دواړه زموږ نه مخکې شي دي نو تا دواړو ته مخکې ونه وایي حالانکې په هغې کې یو مخکې وروستو وي نو په کار دی چې یو ته مخکې ووایې که نه ته دواړو ته ولې مخکې ووایې دا کومه ابتدا ده مخکې کېده او تقدم عرفي دي نو الممتد ځکه وایي چې په دې کې دا ممتد دی فراخي دی پکې او بحمل احدهما على الحقيقي والآخر على الاضافي پوه شئ دا کوم یو شو یو جواب دا شو یو په حقیقي او بل بسو په اضافي کومه مشهور او داسې نه خبره نه ده دا د شهرت مندل له ها اوس به کې یو جواب دا او یو په ابتدای حقیقي او بل په ابتدای سو ورفي هغه به راغله نشته ولې نشته ځکه اول به حمل الابتداء على العرفي الممتد پاکي خو ابتدای په دوه نه ګور فکر کړ نو هغه جواب دا سکه خو هغه منګه د ځان وي او چا په تصریح کړل عبد الله یزدی په شرط عزیب کې تصریح کړی دا وایي به ولک ان تجعل الباء او تا لپاره جایز دي دا جواب ما تاسو ته نور جوابونه شته او دا د علامه خیالي اوس ګوره جوابونه دي خو دا د دې معرفت موقوفه د طالبه په څه شي باندې ازدکا چې ته درې قسمه باغان پیژنې یو با د سیلی با د پاره د چا یو با د پاره د استعانت یو با د پاره د چا د ملابست درې معنی په درې وجه با د سیلی څه ته وایي با د سیلی دې ته وایي چې دا فعل خپل مفعول ته نه رسي دا به داخله شي په چا باندې د پاره د چا د رسولو د معنا د فعل چاته مدخول ده دیتا لکه مررت سو بزید دا مرور چاته نه رسیدو زید ته نو دا با سله د مررت شو کما با چې د چا شي سله شي نو دا د څه لپاره د پاره د ایصال د معنا د فعل وچاته مدخول د باتا مثال مې ته او دا با نه دا با دې کې کمال دا ده چې د کم فعل سله رااله نو دا فعل دا معنا راړي څه کوي لکه ګوره مال الیه پسیله د مال کې اله راغی نو مال الیه رغبه الیه مایل شو وتا زړه وته شو او چې مال سو عنه یا رغبه عنه نو به سم چانه بسیله کوي نو بیا اوري لې ته ور واوړې کو لې تی واوړې یو لې واوړې دغه ته یو لې تی واوړې نه پوهیږي په یعنی یو اعراض شو او بل څه شو بل محبت او میلان شو قرآن څه کوي دې وجنه د صلات به زده کوي دې په لغت العرب کې دا غټ کار دی چې د دې هر په صله کې ازبه تاسو ته المصباح المنیر ان شاء الله دلته به زه وباسم ازبه تاسو ته داغه اجرا به ته ان شاء الله چې کوم لغت العرب موږ د لغت عربي سبق شپې وایو نو زه به تاسو په دې پوهه کوم او دغه شانتي مصباح المنیر ما سره پروتي ازو پای کې تاسو ته اجرا کوم چې ګورو تاسو د څنګه چل گئی دا غي په فعل به راوړي کله به عن بیا به با بیا به الا او بیا به چې کوم ده سو من او رسته به سرمانه بدلی نو دا سله چې دا دای چل گئی معنا د فعل څه کوي اړه راړي دیوژن ما مناظره وا پوهیږي په اوري ثم استوى على العرش دې مټه کې مناظره وا او د پیښورنا په وخت کې عبدالعزیز او یو امین الله دا دوه مناظره راغلي دې طرف نه مناظر زوما پوښې په هغه بیا چې پوښ او زما مخکې د منبر باندې ناسم کتابونه مې ډېرې خو دي او بس ایسی دا مناظره مقرر کړی دا مخلوق دې کنه په زورګونو خلق دی بار ناشتي او زه ته ناشتي ما ټیم مقرر کړل مثال 11 بجې پورې او دی په دې دلته په یو دیره کې پراته دي پوښې په او الته کسان دي او هغه دوی چې مولای صاحب ناشته و لکه دا بیان کوي اوس په انتظار دي تاسو خو خیر دا چې هغه رانغلو تخته مر او پیسې دلته مور کړې وي ایسې لم پیسې ور کړې وي دومره خدای نه کړه سره وکړه چې پړ مملي کا پړ چې پړ شو به سره موږ یې سر ډیر باسو کو خبر داس دا چې هغه مدرسې د علي حدیث بند کړه او یې ز پړ نشم لیکلې مې ته پیسې غسرې کړ ته نشره کړې مې هغه پیسې تقسیم کې لاړم
او مې یاد ساته چې کم سړی د دعوت ستا سره د غاړې تا قبول کړی ته ایسي وي تا باندې دا فرض د تا میدان ته سړي راښکاره کړی چې شو نه ده پوه شوې پې دا وه خو په دې منځ کې به کسان راتلو د هغو کسانو په بدلو بدلو جامو کې هسې چیکینګ یې کو چې دا مناظر دی چې دی څنګه سړی دی رالو ما سره زما استاد زین العابدین نصیب ناست و خوا کې ناست دی ما استاد ما لګیا و هغه ډېر فصیح و خو بس د منطق او د حکمت او د کتابونه د مناظرې ډېر نه ویلي خو بزرګ سړی و ډېر خوا کې ناست دی پوه شئ یو راغی وایي تاسو چې وایي چې استوا علی العرش او د استوا معنا چې ده که نه د دې معنا کېناستل دي د دې معنا څه دي نو کېناستل چې دي که نه دا کېناستل دي استوا علی العرش او استوا ته او تاسو موږ وایو چې دا یا په دې کې تعویل کو استوا په معنا د استیلا باندې الو ټیک شو او عرشون کې اعظم د مخلوقاتو دی چې غلبه د الله تعالی په غیر اعلی نو مراد د غلبین غلبه علی کل شیء ده یا دا د متأخرین او متأخرین په دې کې تعویل کوي یا د متقدمین او د سلف مذهب په دې کې دا دی چې دې معنا الله ته معلومه ده صدا الله دې استوا علی العرش پوښې په دا متشابهات نه دي متشابهات نه دي د تفویض قایل معنا الله ته معلومه ده چې سم الله ته اراده کړل هغه ټیک ده خدا متشابهات نه دي ما ته وایي چې راپورته شو وته چې دا متشابهات نه دي نو هغه ځکه خو ته ترجمه کوي ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء نو الته کې خو یعنی ثم قصد او اراده دا معنا کوي توجه بیا الله پاک چې کوم د اراده وکړه د چا د اسمانونو د جوړولو نو الته خو د استوا معنا ته کوي چې دا متشابهات نه دي نو متشابهات نه دي دلته متشابهات نه دي نو او زما استاد ته اوس ګوري ما استاد باندې په ګلاس کې خو ما ته پیدا ما یې ګل را مخامخ شمه دا او شی په ما یې ګوره د استوا یو ځل په سله کې اعلی راځي سره راځي یو ځل په سله کې اله راځي سره راځي دا څه چې دا وکوم او د دې معنا د مشابهات نه ده دا هر چې په استوا سله کې سور راشي استوا علی العرش تعالی ده او دا تا چې کوم استوا د هغه په سلسله کې هغه څوک دی اله ده او اله چې راشي د هغه معنا اراده ده اراده جسمیت نه غواړي سره غواړي اراده معنا من کو او په سله کې اله به معنا اراده ده او اراده جسمیت نه غواړي څه غواړي اوري او استواج په سله کې چاله راشي په قران کریم کې دوه ځای استعمال شوی دی چې استوای په سله کې اعلی راغله دغه معنا جلوس ده لتستووا على ظهوره لتستووا چې استوت على الجوديه چې دا کله دغه کم ده دا چې کم ده استقرت کنه جلست هوته نه خو استقرت على الجودي دا په سله کې اعلی راغله مې په سله کې چې اعلی راشي په شهادت آیتین نور دا د سم د معنا سره کې ناستل او جلوس دي او جلوس څه غواړي استقرار جسمیت غواړي خدای پاک له جسم ثابتېږي موږ د دغه نظام بچ کوو ځکه دا متشابهات نه وایي او پاتې شي په سله کې څوک راشي اله راشي مثل علوم د صلات زدکا بس دا ما د خپل عقل نه والحمدلله دقه بیا مې دغه کوته پوښې په یو کتاب مې کوته دقه شان مې پکې بیا مندو والله ماشاءالله بس د غیب نه مسله زه ډېر خوشاله شوم چې الله سره دې سور شو چې بس په دوتو په چل نه کوي خدا غزنه هغه سره رابطه وږي پچرانه شګوره سرمندر وباسي دغه اومس کې کسان راړو چې دې پر کې تاسو اور تحصیل جمعه ته مټ خبر ځان پوهې نه سمه ته وې سلی ذکر اله بعد سلی سمانه وای کنه یار چې داخل شي پچا باندې داخل شي پچا نو داغه کار بدای د صلتون وتزکوي صلتون وتوي اوري صلتون د دې لپاره چې دا را صحیح معنا د فعل چاته مدخول د پاتې شي او بعد لپاره د چا ده د استعانت ته كتبت بالقلم كتبت او دا با کومه بعد دا د استعانت ته او بعد استعانت کومه و ده وکي د بعد استعانت چې ده کنه هغه چې بچا داخله شي نو دا مدخول د باب اعلوي د ما قبل د فعل لپاره د باب د استعانت سره ها مدخول د باب سي كتبت بالقلم څه مطلب ته قلم لیکي بل څه په قلم لیکي نو قلم آله د پر د کتابه شو
څه ده او یو بعد ملابست ده بعد چا ده بعد ملابست عبارت ده د هغه بانه چې هغه چې په چا داخله شي نو دا فاعل نه چې د فعل صدور کیږي نو په حین د اورې پوښې د دنه دا صدور کیږي په دې ټیم کې چې اورې په حین د چې د مدخول د با د مدخول د با د تلبس په وخت کې د دنه صدور د فعل کېده دا د سره د تعلق د چا سره په حین د تعلق د کې په چا پورې د درجه د فعل صادرېدو نو د تعلق د مدخول د با سره هم زده که معنا څو فعل چې د صدور د فعل د دنه کېده نو د درجه د فعل صادرېدو نو د خالی نه و د تلبس او تعلق د چا سره د مدخول د با سره نو په حین د چا کې په حین د چا کې د تلبس د کې په چا پر مدخول د با پورې د دنه صدور کېدو دې با ته کوم باوي زده کې ثواب دې به چلو ختم دې جو مات شو هغه زه چې څوک کار په سر ولاړ نه کوي کار نه کوي ته زه ټکه ښه چمپل په لر کې دا ګوډه کې اولې چپل استاد شو ها صحیح صحیح مزاد زاد کارو سره باجری نه ده چې باجری لګول کنه دلته باجری نه لاري ده خاور شو لار خراب شو دا به مخکې کوي کنه او د هغه ځینې باجری برولې هغه په پټي کې ده هم راو چلو نور باجری شته او دا باجری دا پکې او دا ورته بس دا چلو او خلاص دي له بده چلو ښه دا کار پاس کې کنه ان شاء الله دغه نه دی وزګار شي Se va a dejar de ser bajar y darnos ahora solución.